باب من لم ير التشهد الاول واجبا لان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قام من الرکعتین ولم يرجع. د حدیث دی کتابونو لوستلو کې انسان ته علم ډیر راشي. څومره چې انسان ته علم ډیری دومره هغه رحیب الصدر او وسیع الصدر او څومره چې حدیث علم کمی تو دومره انسان کې دا سینه تنګي پې کې ارتواله نه او دا آپشنز وی دا تبلیغیان یو خبره دا ډېره بهترین دا غدارا چې د حدیثونو کې کم دین بیان کړی دی او حدیث صحیح دی او منسوخ نه دی نو دې ټولو باندې عمل کول پکار دی. او بیا غي دا وایي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چونکه دا الله دوست دی او دا الله محبوب دی حبیب الله دی. الله دا غواړي چې زما د حبیب ټول سنتونه د دنیا کې ژوند دي. نو خبره خو کوم خلکو سره کړي راي سره اختلاف هوګي دي چې خدا خبره تر ډیره حد پورې صحیح ده. او دا چې کوم خلیج پیدا شوی دی د اجتهادي اختلافات په بنا دا خلیج په دې پوره شي اتباع حدیث ده. بس بیا باندې دای سوزري چې موږ ته معلوم نه زموږ مخ کې چې هغه وشي نه موږ وایو چې په دالاس چلو شو. دیو جن حدیث صحیح ویل پکار دی درست ویل پکار دی. امام بخاری چې کوم باب دلته کې چې دا چا په باره کې لم ير التشهد الاول واجبا چاړو باندې تشهد لازم نه غني. بعض خلق داس اشتره چاړو باندې تشهد لازم نه غني. و دې ته مرجوح قولم ویل شي خطام ویل شي خو که بالفرض دا خلق داسي چې هغې ته صرف دا حدیث رسېدلی دا کم چې دی او بل نه رسېدلی نو د هغې مونځ به کېږي که به نه کېږي کېږي به. که داسې خلق نه موجود نه امام بخاري به دا باب نه کېښودو خو داسې خلق موجود و چې هغې ته دا حدیث رسېدلی و او دینه به هغې استدلال کو. حال ہے چې د حدیث کې هغه څه نشته دی کوم چې ته استدلال کوي. دې پسې دوه حدیثونه چې امام بخاري راوړي اصل کې امام بخاري رحمه الله دې سره خپل اختلاف ذکر کوي چې ټیک دا دغه خلق دی به معذوري په دې بنیاد باندې چې په بیل میں کې هغې په دې حدیث عمل کړی او تفصیلي حدیث ته نه دی کتلی. خو چې کله یو څیز حدیث ته ثابت شي نو ته مهرباني وکړه هغې ته بدعت نسبتونه مه کوه یا بیلما د ورته مه وایه تاسو نه غلط دي. رؤیت نه دلته مراد د سترګو لیدل نه دی خیال کې راتلل. من لم یر التشهد د چا چې خیال نه دی لومبني تشهد په باره کې چې دا ګنده واجب دی لازم د واجب سره لازم معنا پدې کو لفظ چې واجب یو اصطلاحي دی د احنافو او یو واجب د محدثینو دی. اصطلاح باندې چې سړی نه پوهېږي نو بیا ګڼ مباحث ورته مخې ته راشي مشکلات. محدثین واجب بمعنی لازم وي او واجب بمعنی فرض وي. محدثینو په نسبت باندې اصطلاحاتو کې د واجب لفظ نشته کوم چې اصطلاحي زموږ د احنافو دی دا هغې نه پېژني یو شی فرض دی یا سنت دی. په دې اختلاف باندې خلک نه پوهېږي نو په یو بل اعتراض کوي. د یو بل اصطلاحاتو پېژنئ د احنافو په نسبت واجب جدا څیز دی او د محدثینو په نسبت واجب جدا څیز دی. دلته واجب هغه نه دی کوم چې ته ووایې لازم په معنا. بیا رؤیت نه مراد د سترګو لیدل نه دی بلکې سوچ فکر خیال. د بعضې خلقو خیال دا دی چې تشهد اول لازم نه دی او دلیل یې دا دی چې لأن النبي صلی الله علیه وسلم قام من الرکعتین نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوه رکعتونو نه پاسېد یعنې دوه رکعتونه شو نو قعود لومبنۍ قاعده یې ونه کړه ولم یرجع واپس هم نه شو. اصل سوال دې خبرې پیدا کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا فتح ورکړی شوې وه چې کله هغې پاسېدل نو فتح ورکړی شوې وه. ورپسې حدیث د هغې دلیل دی چې لما قام ودرېد فتح ورکړی شوه خو د هغې باوجود رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نه ناست
نو دا قسم خلق استدلال کوي د دینا چې کدا ناسته لازمی وې دلته کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم با ناست وي خو چې کله هغه کېره ناستل نو دا دلیل درې چې دا واجب بمانه لازم نه ده خو هغه د حدیث اخر ته نه دی کېدلی ته حدیث په اخر کې دا راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سجد سجدتين دا دو سجدې ولې کولې موږ کې اضافه کوله کنا کمې پورا کو کم چې پاتې شوی دی تو جمهور رائے دارا چې په دې باندې کمې پورا کو او دا هر چا رائے چې دا تور د ګناه یا بدعت نشوي لیکن اختلاف دې سره موږ ساتلی شو اختلاف همیش د پاره د اختلاف حدودو کې ساته زمونږ لانجه دا چې موږ فتوا زر لګو فتوی ما لګوي چا چې دا ایم فل پی ایچ ډي کړی کنه مدرسو وال تخصص نه یادو لکه دی خو په خپل خاص خول کې کار کوي کنه په هر څه کې دا معاملہ دا چې کوم استاد ته کوم لارو خو د داغه نه خواله خواته نشیدل لیم نشي وغیرہ پریدم نه حاله د محقق کار نه ده محقق دلیل پیژني دلیل بسیزي د دې وجه نه فتوا نه لګي هغه خپل تحقیق ال تکیولی کیسه چی نور خبره پری دي ځان بین السطور کې ساتي ما وړر مخې په دې سوچ کو چې دا بین السطور کې محقق ول ځان ساتي چې په ما یو سو فتوی ولګي زه په شم چې هو دې وجه دا دې در فتوا لګي تبه تحقیق روان دي کنه تا به تاسو وي راځي بد مزه وره پلان کې ځای کې دا سلی کړی الله حساب هغه مطلب نه تحقیق د یو سیز ځان له خبره دا نادانان پوېږي نه بده ونه څه شی دی پدې د هرې مسلې ته تحقیق وکړه او تا راتاو کا د یو خاص مسلک لاندې کې بیا ټیک ده خو ګر ته خاص مسلک لاندې کې نه نو بیا ټینګ شو ورته حاله د محقق سکالر د پاره د اصول لی چې هغه فتوا نه لګي یو سایت ته جوکاو نه خیخ دې وجه دا چې بل فرض سایت ته جوکاو ښکارا کوي دی نو دا یقیني دی تحقیق نشي کوله خلک خو وایي داسې خدای کول نشي د خپل پلار غلط خبره ته بیا صحیح وي د خپل استاد نادرست خبره ورته بیا صحیح ښکاري او د بل سړي صحیح خبره ورته غلط ښکاري د جوکاو نتیجه دغه آزاد تحقیق ځان لذیذ دی خدا سے آزاد نہ د فکر آزادی نہ آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد یو چوکاٹ دے اسلام ایک دن نہ پاتے کی د فکر د آزادۍ دا مطلب نه چې ته سوای نه وایخ دغه سیس خو موږ تبا کړیو موږ چې بار بار وایو چې زمونږ شریعت هغه قابل قبول له کم تعبیر چې صحابه کرامو کړل په خبره ختمه چوکاټ به د عربی وي او د اتباع نبی وي او د اتباع د صحابه کرامو وي د قرآن او حدیث باغه تعبیری کم چغی کړل په دې څه ختم شي موږ هغه تعبیر پرې خره بلکې هغه مجتهدین هم پرېده خپل مکتب فکر کې چې کوم ګروپ کیو کنه داغي تعبیر اخلو په دې بد مګړه خو په دې فرقې ډېری قرآن چې کوم لا تفرقوا ویل دي پاغه زمونږ عمل نشته او قرآن چې کوم زیاده فرمایلی دي چې ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وڅه شي انت منهم تاسو خبره خیر ډېرې کې بس بیغم لست منهم فی شیء صحیح سره تعلق نشته دا سوزونه پرېګ ده اکابر پرستی او فلان او فلان دلیل پسې لړ شي عالم له دلیل پسې تل بګار بس فتوی متوی ما لګای حدثنا ابو الیمان مخکې ویل شعر بار بار حکم بن نافع نو مې 221 هجری کې وفات شوی دی هغه وايي اخبرنا شعیب دا شعیب بن ابي حمزه 162 هجری کې وفات شوی دی ان الزهری دا زهری نے روایت کړي زهری نوم دی محمد بن مسلم بن شهاب الزهری مخکې موږ سودا لویلی چې سرکاری طور کم جمع او تدوین کړل د حدیثو او دا غي کمیټه مشر امیر دیو نو کم منکرین حدیث چې
دی د مستشرقینو پرنګ کې د ظهري دامن داغدار کوي په دې بشمیر الزامات لګولي کله به دا رافضو عجیبه الزامات په لګي حالای ما تاسو ته د استاد محترم قول ویلو چې اوسه کوفہ کی هوا تک نہیں لگی دا دروغ وي د دې بل سوالو کې چې دا د اهل بیت سره متعلق روایت دی فلان فلان دا در نقل دي څه چلو چې نقل دي په دې سره رافضی کی سند صحیح دی نو بس ټیک ده اصل د دې سیز ادراک پکار دی چې زمونږه اهل سنت والجماعت سمردي سنیان چور د مونږ وایو دا غریبانان په ډېر شي سوزونه نه پوهېږي یا خودی خالص رافضیانی خو پوهېږي نه په مینه د اهل بیت کې خالص رافضیانی او سوا د سیدنا علی نه په نورو خلفاو کې ورته کمال نه ښکاري دا خو ډېر شي دا خو دا درسي کتابونه چې ګورېږه په دې کې بلا غلطۍ ده څه نشانده ہے ما علمي جایزه کې کړی دی بې شمېره غلطۍ کوي دا خلک او څه بیا داسې دي چې د بنو امیه سره نه لګي نو په کې د سیدنا عثمان سیدنا معاویه دې قسم خلکو سره هم بیا نه لګي نو هلته کې بیا دا شروع کې هغې چې هغې د سیدنا علي په باره کې کوم فضایل دین د هغې نه انکار کوي نو یو طرف ته رفض شي او بل طرف ته نسب شي مونږه علما دې کې لانجه جوړه شوې ده پنجاب کې ډېره زیاته را کراچۍ کې د هغې نم سیوا ده یزید تا رحمت الله تعالی علیه وی لیکن سیدنا حسین صحابی نه ګڼي حالای سیدنا حسین رضی الله عنه صحابی دی یزید هغه غلطۍ غلط طریقې کوم چې خلک وایي دا یې ملګرتیا نه کو لیکن دا خو هم غلطه ده چې یو سړی هغه راوالي او د سیدنا حسین رضی الله عنه یا سیدنا حسن رضی الله عنه د پاسه کې دا افراط و تفرید دی په دې خلک تقاریر کوي زموږ ملګري د هغې تقریرونه مال له ملګري راولېږي زه یې څه ویلی شم الله دې پرې رحم وکړي اوس یو سره زما خبرې وې هغې زموږ مجبوري ده روافظو سره ما دا سمه خبره ده اوس چې یو ځای کې صحیح دلیل موجود دی د هغې نه م انکار کوه ځکه چې دا روافظو طرف ته ځي خبره دا غلطه خبرې دي غلط انداز دی د امت مسلمه چې کوم بنیادی صفت ته هغه پیدا کړی شي وکذلک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس محدثین لیکي چې د سیدنا علی په باره کې اتیا زره احادیث خلکو جوړ کړي دا تسلیم نه مونږ ته لیکن دا خو نه دی مطلب چې د سیدنا علی په باره کې صحیح روایت نشته که نه دی مطلب دی دا نه دی مطلب اوس یو کتاب چا لیکلی دی ډېر افسوس دی هغې باندې ما خو لا پوره ونه کړ یو شپږ اته صفحې مې کتلې هغې کې دا ثابتول غواړي چې سیدنا معاویه بن ابي سفیان رضی الله عنهما په باره کې څومره احادیث دی ټول موضوع دی غټ کتاب یې لیکلی ما چې وکتل دا د هغې دویم درېیم ایډیشن دی ما یې چا به جواب لیکلی بدلته کې خو دې کې ونښلی چې امین بالجهر داسې دی او امین بالسر داسې دی که نه دې کې ونښلی قرات خلف الامام کې جګړې وکړې لاس کم ځای کېدم کم ځای کېدم او که خلک صحابو ته کافر وایي نو خیر ده دا ډېر ناجایز طریقه ده ډېره نادرست طریقه ده اختلاف مونږ ویل حدود پېژندل پکار دي لا اجتهادي اختلافات او اجتهادي اختلاف په باره کې اصول لري کوم چې فقها لیکي چې بل سړی هم مصیب ګڼل ممکن ده دا خبره صحیح خدا چا نه دی وایي چې زه ټیک یم او دا بل غلط دی موږ ته خدا ښودلی کېږي چې زموږ مونځ کېږي د فلان کې مونځ نه کېږي دا شی غلط دا ټول کوي داسې دا خبر ورو دا شی کمیږي الله دې کړي چې بالکل ختم شي کم نه چې ختم شي او دا صرف دیني طلباو پورې آئی کې منحصر شي بس صرف سنن ترمذی په دې انداز وایي چې طلباو ته د هر مذهب دلیل معلوم شي او بیا که استاذ قابلی چې وجه د ترجیح د خپل مذهب وښیي نو دا به ښیي یعنې وجه د ترجیح به ښول پکار چې آخر دا زما رایه ولې ده څه وجه ده نو وجه ترجیح چې وښودلی شي نو
طلبا علما چې کوم دی اب اعلی وجه البصیرت خبره کول شي. خو سړی پار چوک کې لګي ظرف الیدین او د امین بالجهر نه خبرې کوي، دې وسه فائدې دا کې فائدہ را چې مونږ هغې پسې مونږ نه کوو هغې مونږ پسې نه کوي، بل څه فائدہ خو نشته. مونږ هغې د اسلام نه بار کوو، هغې مونږ د اسلام نه بار کوي. خلک اسلام ته رانه باسل پکار دي، دا نه چې منونکي د اسلام نه وباسي. امام زهري رحمه الله چې کوم دی دا اصل کې د هغې د سترګو خار دی، ځکه سرکاري طور دا لومبنی کار و چې جمع او تدوین شوي دی. دا مطلب نه چې مخکې جمع او تدوین نو شوي، هغې دپاره خو زما معرفت علوم الحدیث مقدمه وګورئ، پکې ګڼ شواهد ما لیکلي دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم احادیث لیکلي کېدل. دا سرکاري سطح باندې چې کوم کوشش کړی شوی دی نو دا د هغې زمانې خبره ده، دا هغه زهري دی، بنو زهره سره تعلق دی. دی چې تا وغورځو که نه نو 80% احادیث تا ختم شو. دا ډېر ناکاره ګزار کوي. دا ګزار چا کړی؟ دا اول مستشرقینو کړی دی. بیا یو سړی هغه ته بیا حبیب الرحمن کاندلوي وي، دا کاندهله نه دی، کاندهلوي دا کار هغه کړی دی. دا هغه کتاب نوم دی مذهبی داستان اور ان کی حقیقت. هغه چې عام اردودان سړی وګوري زما خیال نه چې هغه کې ایمان پاتې شي، ولې حوالې خو ډېر ښې ورکړي دي. خو ما یو ځای لیکلي دي هغه باره کې چې 80% دروغجن سړی دی. کومه حوالې چې ورکړي راواخله کتاب سره ټیلي کا هغه شان به نه وي. ما د هغې څه مثالونه د سید عایشه په باره کې هم لیکلي دي، د لیکلي دي خپل کتاب کې چې هر هغه حدیث چې پای کې سید عایشه ته حمیرا ویلي نو دا حدیث به یا جاهل صوفیانو جوړ کړي او یا به چې کوم دی چا رافضي جوړ کړي. دا قاعده ښودلې ده. حواله په کتاب صحیح ورکړه، حواله صحیح لیکله لیکن عبارت یې پرېښې ده. پای کې لفظ دی چې کل حدیث، هر هغه حدیث چې پای کې سید عایشه ته حمیرا ویلي هغه حدیث با ضعیف وي. دا نه یې لیکلي کوم چې دی ویلي، خو دومره ده چې الا حدیثا مگر یو حدیث فلان کی کتاب کې مسند احمد یا بل کې چې یا حمیرا تحبین، حمیرا ته غواړي چې د حبشو ته وګورې چې هغې کرتبونه کوي، د فوجي کرتبونه کوي. دا صحیح حدیث ده. علم یې څومره دی غلطه یې موږ نه هم کېږي، خو چې کله سړی لیکل کي او هغې کې داسې غلطې خبرې کوي نو سړی وایي چې دا څه مسله ده. حمیراوي سرخ گدی کو کہتے ہیں، سرخ گدی کو کہتے ہیں. حمیرا دا مانا سرخ و سفید عورت ته حمیرا وایي. اصول لای چې کله ته د خرې صفت ذکر کې نه یې ته حمیرا نه وي، ته اتان حمرا وایي، اتان حمرا. دا حمرا نه دا حمیرا ده. حدیث کې راځي چې لا فضل لعربی علی لعجمی ولا لاحمر علی اسود. څه معنا؟ د خر په تور باندې دغه نشته، د سور خر په تور خر باندې څه فضیلت نشته. دا ځان سره بس لاحقه سابقه خلیقه جامع المعقول والمنقول، نقاد حدیث، نقاد رجال حدیث. اور مولانا حبیب الرحمن کاندلوی دیوبندی فلان فلان فلان. مصیبت تعداد مولانا اشفاق الرحمن کاندلوی زوی دی، پلار یې ډېر لوی سړی و، علوم القرآن باندې کتابونه شته دی، د موطا امام مالک شرح یې لیکلې ده. خو بس کله کله وشي داسې، الله دې موږ د داسې اولاد نه ساتي چې زموږ د بدنامۍ باعث شي، او داسې اولاد نه وي پکار. اب مفسرین لیکي د سیدنا نوح واقعه کې چې د کومو خلکو اولاد نافرمانه وي نو د هغې دپاره په دې کې تسلي شته ده چې کله کله د نوح زوی هم نافرمانه شي، غلط کار کوي. د جماعت اسلامی والو خیال لای چې مولانا اشفاق الرحمن کاندلوی د استاد د مولانا مودودی په حدیث په کتابونو کې، والله اعلم، هغې لیکي خپلو کتابونو کې ده. دا ډېر لوی سړی و، ښه محدث دی، خو
خدا زوی چې کوم دی بالکل منکر حدیث ده. کوشش دې طریقې سره کوي چې طریقه باندې زهري رافضي ثابت کړي. دا لومړنی کار دا غره او دوباره کې ما ډېر لطیفې ویلې دي چې تاسو ته یادي زموږ یو ملګری دی هغه معلومات چې چاپ کړو لومبي ځل ستاسو خاله درغلم یاد دي درته زه دالته یو ځل زموږ اصلاحي صاحب سره ملاقات او د محرم دا ورځ وې چټیانې اصلاحي صاحب سره ګپ شپ ولګېد. بیا ته ما د حدیث حوالې سره څه پوښتنه وکړل. هغه زهري باندې هم دغه خبره وکړله چې یہ بڑا کٹر شیعہ رافضی ہے. زما لومبے تپوس دا چې شیعہ رافضی کیسے بن سکتا ہے یا رافضی ہو گیا شیعہ ہوگا. دا اللہ په فضل هغه ته پته نه وه چې ما الفرق بین الشیعي والرافضي. شیعه ځان لسی دی رافضي ځان لسی. شیعه چې کوم دی هغه چاته وایي چې د هغه محبت د سیدنا علي سره د خلفای ثلاثه په مقابله کې ډېر او رافضي هغه څوک دی چې هغه صحابه کرام مسلمانان نه ګڼي. دا ځان له خلک ته اوسنی نه یادو پخوانی خلک یادو. اوس غور څه خلک مل شوي دي. اوس خو بریلیانو کې هم بلا روافض دي په دیوبندیانو کې هم بلا روافض دي. اوس خو د خو جماعتونو کې هم راغله لګیا دي د سیدنا معاویه هېڅ فضیلت نه مني. خیر خبرې اترې وشوې بیا چې موږ واپس رالو وضعیت هلته یو سړي یو کتاب راوړو. د کتاب څه صحیح بخاري حدیثو پای کې حدیث لیکلی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم سیدنا علی چې کوم دی هغه سیدنا عثمان یو دوه اوښې ورکړې وې چې دا به خپل ولیمه کې حلاله کې. هغه اوښې مسجد نبوي ته مخامخ ملاستې وې. سیدنا علی سیدنا عباس رضی الله عنه سیدنا حمزه رضی الله عنه شراب څکلي وو. راغې نه هغه اوښې چې کوم دی د هغې قوبه او د هغې یو څه بل سره ویښکل هغه وخوړل اوښې مردارې شوې په هغې. هغه چې راغی نو رسول الله وسلم ته شکایت وکړو چې تره دا چل کړی. رسول الله وسلم چې راغی نو هغه یې ملامت کړي چې دا څه چل وکړو. هغه چونکې نشه کې و نو هغه ورته ویل ته هم زما غلام یې او ستا پلار هم زما غلام. صاحب ورته وایي اس میں اصل میں زہری کٹر شیعہ رافضی ہے. یہ صحیح بخاری حدیث په دې رد کوي. دا دې پوهه ده دا چې زور اچم حدیث یو وایه خو سم وایه منډې مه وایه ضرورت نشته. دوه حدیث وایه د لسو حدیثونو ووایه خو صحیح ووایه. نو ما هغه ته یې دا څه وایي ورپسې خو لیکلي چې دا د نزول خمر د حرمت خمر د نزول نه مخکې دا خبره وه. که داسې یو حدیث راهي تا ته پای کې چې عمر رضی الله تعالی عنه چې کوم دی بتخانې ته او بت ته سجده کړې وه نو ته به سوی دا دروغجن دا روایت داسې ونه حقیقتا کذالک کنتم من قبل. قرآن تصریح ده په دې باندې. یو سړی دی کمزور مسلمان دی اسلام چې کوم دی خپل پټ پټ کوي نو د هغې پټ پټوالي د وجې ته په هغه باندې حمله مه کوه چې ته یې مړ کړې. ځکه دننه هغه مسلمان دی آثار موجود دي او بیا صحابه ورته وایي تاسو هم مخکې داسې وایئ. اوس به سره دا زهري جوړ کړی. دا د نادانانو خلک تاریخ دی. هسې بس اعتراض به کوي چې دی کې زهري دی اصل کې جي زهري کیسې چل دی. سیاق سباق ته سړی ګوري په ټوله خبره پوهېږي. دا دوه راویان دي موږ سره. یو سیدنا ابو هریره رضی الله عنه هغه هم خلقو بدنام کړی دی. هغه روافضو بدنام کړی ځکه چې هغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم آخري 300 کاله ژوند کې هغې سره ملګری و. نو دا روایتونه څنګه ډېر شو دی پر هغې خان دي خلک. دا سوال هم مستشرقینو پورته کړی دی. دا دې سوال نه دې څه نه ورځي. نن چې کوم اعتراض راځي او دا خلک مسلمانان یې جوړي را جوړي لکه د عمر عایشه سوال چې کوم دی دا مستشرقینو پورته کړی. د سحر نبوي سوال چې کوم دی دا مستشرقینو پورته کړی دی هلته نه زده کړی. بیا روان دی رستو کې ورسره خبرې خلک پې ګمراه کوي. شرمېږي نه د علم جنازه دې ایستلې ده. قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز
د وفات شعر 170 هجری کې مولا بنی عبدالمطلب د عبدالمطلب آزاد کړی شوی غلام وقال مرتن مولا ربیعہ بن حارث دې ته اختلاف نه ممکن د دواړو وي کنه سړی یو دی مولا د دوی یعنی مالکان یې دوی خرید کې یو ځای بالفرض ان عبداللہ ابن بحینا مخی ویل شی د عبداللہ بن مالک 50 ہجری کې وفات شوی دی بحینا چې کوم ده د مور ده او دا وهو من ازد شنوعه بر وزن فعوله وزن وسریال ساده دا موږ د خلکو دا څوک ورته شنوعه وایي څوک ورته شنوعه وایي شنوعه بر وزن فعوله فعوله په وزن ده بس ازد شنوعه مشهور قبیله ده د شنوعه کې د ازد قبیله وهو حلیف لبنی عبد منافع ابو تو کنه منافع ابو تو د ابو طالب نوم عبد مناف اوسم خلک عبد المناف نوم کیږي که تورته دا ګناه دی د پیغمبر تر نوم نو دا کافر تر نوم یو عبد المناف وی خلک اوسم وی ډېر شي لوی خلق دا غي ودان مشرکانو وی دا جایز نه دی مناف چې کوم دی دا ابو تو الہ د خلق دے حلیف ہو د بنی عبد مناف وکان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی دے اغوی چان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بهم الظہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منگتر ماسبخین منزو کو فقاما فی الرکعتین الاولین نو پاسے دو قاما ادرید پڑھو منو دو رکعت ادرید دیتا نوی چی ادریدون کے ہو دے حدیث کے دو پوئی سیز دارخ من یرید اللہ به خیرا یفقه فی الدین فقاہت کتاب ده نه وای فقاہت هغه فهم ته وای چې الله یې چاله ورګي تقام دا مطلب چې هغه ودرید نو قاعده دا معلومه شوه کوم چې فقها لګي چې که یو سړی دی بالفرض د دویم رکعت نه پاسېدو د دې نیمه کې دی چې قام ورته نشي ویلی دله کې ناستل پکار دی او کنه قام ورته ویلی شي چې د اذان نیخ شوي دی او برابر شوي دی ولاړ دی بیا یې نه کینی او دغه طریقه ستا هم شو که ته امام او تا ته یاد شو یا چېرته لقمه چا درکړه فتح یې درکړه نو خپل ځان ته وګوره چې که ته ځمکې ته نږدې موږ ته به داسې اسانه مسله خوله چې که ځمکې ته نږدې وې نو کښېنه او که نه ځمکې نه ډېر پورته وې نو بیا مه کښېنه حل یې شته دی هغه دا چې یاد ساده آخر کې به سجده سهو وکړي فقام من الرکعتین الاولین نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د لومبنو دو رکعتونو نه پاسېد دې خلک عجیب خبرې کوي په دې کې هېڅ ضرورت نشته دی ته ډېر عجیب او غریب حیران شي سړی ولم یجلس او کېنناست فقام الناس معه تر نو خلک هم ورسره ودرېد حتی اذا قضى الصلاة کله چې هغه مونځ پوره کړو وانتظر الناس تسلیمه انتظار شروع کا خلقو داغه د السلام علیکم ویلو څه مطلب شو دی نیمه پوره نه ویلې دا لومبي ځل معامله کېږي د خلکو انتظار د پاسېدو نه و د هغې انتظار د هغه تسلیم ته چې دی به سلام ګرځئ کبرا وهو جالس تکبیرې ہوئے په داسې حال کې چې دی ناستو الله اکبر ہوئے فسجدا سجدتین نو دو سجدې یې وکړې قبل ان یسلم د سلام نه مخکې څه مطلب یعنې سلام پورې خبره رسول ده نو هلته نه وروستو الله اکبر ہوئے او دوه سجدې وکړې سجدې چې وشوې نو کېناستو او السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله اهل حدیث په دې عمل کوي بداجی نوې دین دی نه صحیح طریقه ده دوه طریقو سره ثابت دی یو تا مخکې ویلی دی یو د مخکې ویلی دی زما په خیال 3-4 هفتې مخکې به دی ویلی هغې کې هغه طریقه وه کومه چې د علاقه کې جاري ده دې کې کوم یو غلط دی دا بیا علمي لطیفې دي پکې
چې سړی په خپله پوه شي نو څنګه به کوي او چې بل څوک ورته وایي نو څنګه به کوي. دا علمي لطیفې دي بیا، لیکن طریقې دواړه ثابتې دي. نو تا هغې ته ولې وایې چې ستا مونځ نه کېږي، هغې تا ته ولې وایي چې ستا مونځ نه کېږي. دا ناجایز طریقه ده. دا کولی شي ما د خپل جماعت کې کړی داسې. زموږ د علماء مسله دا چې دی په دې عمل نه کوي چې خلق به څه وایي. کاش چې مونږ دا ویلې چې ما ته رسول الله څه وایي. قیامت ورځ را مخې ته او دا خبر وکړه چې هغه ته پته ولګي. اقبال کله کله عجیبه عجیبه خبرې کوي. هر څنګه چې دی هغه یو رباعي ده، د فارسي کې ده، او غالبا هغه د هغه نه چا بیا اخیستی وم چې دا رباعي مال راکړه، دا به ستا نه وي. فارسي الفاظ خو ماته نه دي یاد، خو هغه دا دی چې یا الله که ته ماله د قیامت په ورځ باندې سزا راکړې نو تا ته څه فایده نه ده. که ما جهنم ته بوځې نو تا دغه څه نه پرېوځي. زه ستا یو ګناهګار بنده یم، ته ما سم بوتلی شي. خو زما یو درخواست دی هغه دا دی چې که ته ماله سزا راکړې نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نظر نه مې پټ ساتې. دې ته شرم وایي، حیا وایي. یعنې سوال دا دی چې هغه رسول زموږ دپاره په خپل زړه کې کم کم امیدونه کمې کمې تمناګانې کړې. نو موږ دومره نااهله شو چې د هغه د دین د موجودګۍ باوجود موږ د جهنم مستحق شو. دا شرم خبره. اقبال هر څنګه چې و به کې زما څه کار نشته، خو دا شعر ډېر د کمال لخ. دا د شرم خبره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې الله د هغه یو امتي له سزا ورکوي. دا مهرباني وکړئ سنتونو باندې عمل په دې بنیاد مه کوئ چې ته چا مخالفت کوې. زما تجربه دا چې کله ته سنت ګڼې او عمل پې کوې، والله اس اختلاف نه پیدا کېږي. چې څوک پیدا کېږي هغه سنت پېژني نه. د چېړلو دپاره سنت باندې عمل شروع کړي، هغه یې لویه مسله جوړه شي. چېړل مه کوئ. او بل دا چې کوم ځای کې څه خلق واقف نه وي د یو څیز نه او تا کار شروع کول غواړئ، نو مهرباني دا وکړه چې خلک اول په هغې پوه کړه. دا ټول څیزونه باندې ما عمل کړی د الله په فضل. ما د جمعې پر ورځ یو بانګ هم ویلی، اختر کې مې یو خطبه هم ویلی، یو خطبه. دا سنت نشته دی د الله په فضل چا باندې کړی دلته کې. خو چې کله زه کوم نو هغې نه 2 هفتې 3 هفتې 4 هفتې مخکې به زه خلکو باندې محنت کوم په جمعه کې چې دام سنت دی، دام سنت دی، دې دلیل دی، دې دلیل دی، دې دلیل. دا د امام مالک رحمه الله مذهب و چې هر هغه حدیث چې منسوخ نه دی صحیح دی په دې عمل کول پکار دي. کم سے کم یو ځل خو پې عمل وکړه. په دې نه چې موږ د حنفیت مخالف یو. دي خلک دا رنګ ورکوي، دا رنګ غلط دی. په دې طریقه باندې چې دا زما د نبي صلی الله علیه وسلم طریقه ده، کم سے کم یو ځل پې عمل وکړه. نور بیا په نور وکړه که نه، تا ته څوک هېڅ نه وایي. دا دې باندې عمل کول پکار دي. که بالفرض ته امامتۍ کې نشي کولی او په خپله خطا شو نو په خپله خو پې وکړه، چېرته که انفرادي پې وکړه. بعضې خلک د مسایلو نه ایشو جوړوي که نه، دا کار هم نعوذ بالله من ذلک دا علما کوي چې که تا د یو سنت پټ غوندې ځان لم وکړه دی ورپسې لګېدلی نو بیا به ځای پلانې شوی دی کور دا چلېږو. دا حدیثونه دا د حدیثو نه دي، نه دا د شافعي دي، نه دا حنفي دی، چا نه دا زموږ د نبي حدیث دی. نو کوم حدیث چې صحیح دی منسوخ نه دی سند صحیح دی، دا قابل عمل دی. یو ځل په دې کم سے کم عمل کول پکار دی. او نه یقین دا چې سړی به ډېر مختورونو لاړي چې حساب کتاب وشي او پته ولګېږي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنت ته سپک کتلي، دا به ډېره بده خبرې. که عمل نه کوې نو کم سے کم څوک چې په عمل کې د سپک خو مه ګوره که نه، تا خلاف پراپیګنډه خو مه کوه، دا غلط کار دی. خو دا جانبین نو دا روانۍ د دواړو طرفونه کېږي، دا زیاتې دواړو طرفونه کېږي. باب التشهد فی الاولی، تشهد په لومړني رکعت کې دا هماغه حدیث دی خو راوي بل دی. حدثنا قتیبة بن سعید، قتیبہ بن سعید بن جمیل 240 ہجری کی وفات تے. هغه موږ ته حدیث بیان کړی دی بکر، دا بکر بن مضر دی دوات سره. بکر بن مضر دا مصری دی 173 ہجری کی وفات شوی دی.
عن جعفر بن ربیعه د پلار نوم هغه چې خلک ورته شرجیل وایي که نه، شرجیل میمن. شرحبیل شرجیل نه دی، دا شرحبیل دی، خو د بیا هغه نقطه یې درته مخکې کړې ده که نه وړه غوندې، نو بعد شرحبیل نه شرجیل شوی دی. شرجیل صحابو کې نشته، داسې نوم هم نه، دا محمد نوم دی شرحبیل. جعفر بن ربیعه بن شرحبیل عن الاعرج، دا تنابز بالالقاب کې ناراضي، مخکې مونږ خبره کړې ده. دا اصل کې په یو نوم باندې ګڼ راویانی، او چې کله راویان ګڼ وي نو فرق یې نه کېږي، تمیز یې نه کېږي، نو بیا سره خلک د پلار نوم ولیکي. نو کله داسې راویان مې چې د هغې نوم او د پلار نوم یې یو شان دی، بیا پکې هم تمیز نه کېږي، نو بیا سره د نیکه نوم ولیکي، کله په هغې هم تمیز نه کېږي، بیا ورپسې د بل نیکه نوم ولیکي. نو آخر کې بیا دوه درې څیزه پاتې شي، کله د استاد نسبت کوي، نو کله د استاد شاګردان هم ګڼي په یو نوم باندې بلا شي، نو کله په خار جدا کېږي، او چې کله هېڅ پاتې نه شي نو بیا کې جسماني تکلیف څه وګورئ. دا تنابز بالالقاب نه دی، دا د پہچان دپاره ده. لکه قرآن چې فرمایي لیس علی الاعمى حرج، نو له بېزتي کوي، یا عبس وتولی ان جاءه الاعمى، نوم یې پرېښی دی او اعمى یې لیکلی دی. ولې؟ دا دې دپاره چې د هغې صحابي عذر وښیي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په یو داسې ټایم کې ولې راغی چې هلته کې صنادید قریش ناست دي او هغوی د هغه په راتلو بد ګڼي. قرآن عذر ښودلی چې ښکارېده ورته نه، که ښکارېدل ورته نو بیا به دا چل نه کولی، دی عذر ښودلی. خو نن به خلک تاریخ راخلي تاله، الله د صحابو څومره خیال ساتي، د تاریخ په زور باندې خلک د صحابو غلطۍ اخلي، دا پرېږده مړه سوی. یو محدث لیکلی دا چې کله د اعما مخکې عبوس جایز نه دی، د اعما مخکې عبوس تندی تریول جایز نه دي، نو د یو دانا بینا سړي په مخکې به تندی تریول جایز دي. د دې لاندې بیا د خپل علماو رویې وګوره، قرآن باندې پوهېږي نه اصل کې، قرآن ویل پکار، یا سې دعوې مه کوئ زه په قرآن ښه پوهېږم. قرآن علم زده کوي، خپل اخلاق د هغې مطابق کې. پرویز لیکلی دی چې دی عبس وتولی نه مراد هغه کفارو کوم چې هلته ناستو. نو زمونږ خلک ولګي وي دا د کافرو قول دی، پرویز کافر وي، دا هغه ویلي دي، دا هغه ویلي دي قول صحیح نه دی. خو تا ته دا معلوم وي چې دا د ډېرو مسلمانانو رایه هم ده، متقدمینو کې هم ده. لکه البرهان کې زرکشي دا نقل کړی دي چې دا عبس وتولی نه مراد هغه کافر دی، عبس وتولی نه مراد هغه کافر دی. یو توجیه ده خو دا غلطه ده، موږ نه قبلو ده. ان جاءه الاعمى نه وڅوک مراد اخلي بیا هو ضمیر بچا ته راځي ته تشتت د ضمایر وایي، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د عبس او تولی نسبت کول مناسب نه غني، نو دا ان جاءه ضمیر بچا ته راځي کدا عبس او تولی نه مراد کافرین، جاءه ضمیر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راځي دی. دا تشتت د ضمایر وایي، دا په فصیح بلیغ کلام کې نه، دا خپل ذهن دې بدل کا، دا ذهن غلط دی چې پیغمبر ته دا عبوس نسبت صحیح نه دی، الله ورته کړی دی ولې صحیح نه دی. ٹھیک دی چې الله رب العزت هغه ته نیغ په نیغه عبست وتولیت نه دی ویلی، اذان لمس دا احترام الله کړی دی خپل نبی له، او الله د خپل نبی په احترام او اکرام زما ستا نه ښه پوهېږي. دا کوي یو تعویل خلک غلط کوي، زه ورته یې اوس هم چې دا صحیح تعویل دی، صحیح نه یا غلط. برهان کې دا زرکشي کړی خو دا د کفارو تعویل نه دی، دا خبره هم غلطه ده. یو مرجوح قول دی، بس تفسیر ته وکړې وی دا مرجوح دی، بس پرېږده نور ته څه وی ته.
نو دلته کې اعرج د نوم دی عبدالرحمن بن هرمز بن کیسان د وفات شوی 117 کې. اعرج ورته په دې بنیاد وی چې د نورو مرګرو نه جداوالی وشي. عن عبدالله بن مالک ابن بحینه، بعض کتابونو کې عن عبدالله ابن مالک ابن بحینه دی، الف پکې نشته، بن بحینه دی، بن صحیح نه دی. قرآن کې عیسیٰ بن مریم کې عیسیٰ ابن مریم، خدا قیدر نحوی دا قرآن ناغست شوی چې کله نسبت مور ته کېږي نو بیا بن نه ابن به، چې کله نسبت خپل پلار ته نه مور ته نه بیا ابن وي، بن بنئ. د ابن ځان لقیدی دی، بیا ادب الکاتب کې لیکلی دی ابن قتیبه دا چې کله ته داسې دوو نمونو میانس کې راهي چې د هغې دین یو نه وي، لکه علي ابن ابي طالب، د دواړو دین یو نه دی ځکه ابن ابي طالب ووایي، علي ابن ابي طالب نه وي، علي ابن ابي طالب. کله نسبت نیکه ته کېږي نو هغه وخت کې ابن راځي، بن نه راځي. لکه امام احمد ابن حنبل، او چې دا صحیح وي امام احمد بن محمد بن حنبل. چې کله د کرخ اول کې راځي نو بیا هم ابن راځي. مثلا تا عبدالله د کرخ آخر کې ولیکه، بل کرخ شروع د بن نه کېږي نو دا به بن نه، دا به ابن وي. دا د کتابت قیدی دا تا چېرته ویلي نه، دا پخوا موږ د استادانو ښودلی، سکولونو کې به راته ښودل، مدارسو کې به دا ښودلی کېدل. زمونږ استاد ډېر کمزوری شوی دی اوس، صحیح معنو کې استاد نشته. یو استاد به انګریزي به هم ښوله، ریاضي به هم ښوله، جغرافیه به هم ښوله، تاریخ به هم ښو، پښتو به هم ښوله، حساب به هم ښو، بس هر فن موضوع یو کتاب او بس بوج کېده منه. اوس دومره غټه بسته یې کړې ده، او دا پبلک سکولونه زنده باد، دومره بسته یې ورله کړي چې کوچ نه شي وړی. او چې ماشوم کور ته راشي دا بچپنه ختم شوې ده، سهار وختي ځي او واپس چې راځي نو هوم ورک یې دومره ډېر ورکړي چې پوهېږي پیس نه وه کاپي به ډکوي. نو په دغه د هغې پیداوار یې دا کوم سره چې موږ مخ یو، ځکه اکثر دا خلک مارکس واخلي که نه، خو چې د مقابلې امتحان کې کښېني بیا ټول فیل شوي. ځکه د ښکته سطح باندې ودیس کسان واخلي که نه بورډونو کې یو ځای کې بل ځای کې، هلته خو نه شي اخیستی. دا ډېر لوی مذاق دی. ایجوکیشن سره چې کوم مذاق کېږي ډېر ناروا دی، قومونه به دې تباه شو. هغه حکومتونه بالکل حکومت نه دی چې هغې قوم لا ایجوکیشن نشي ورکولی. خلک خو ډېر خوشحاله دي، ډېر ښه کاروبار دی، خو قوم تباه شوی دی، ذلیل شو قوم. تاسو کوم ځای سبق ویلی دی؟ پبلک سکول کې که پټاټ باندې؟ مونږ پټاټ سبق ویلی. په دې مراعات اوس نه کېږي چې دا مراعات وکړه په دې سبق کې لیکي، سبق په ښودنو کېږي. دا لیکل لوستل چې کوی د هغې دپاره په دې څیزونو ځان پوهول پکار دي. ادب الکاتب دې دپاره ښه کتاب دی. دارنګې ادب الکتاب په نوم باندې یو کتاب دی، هغې دا قواعد ښویلي ټول. قال صلی بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم الظهر، مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسپښین لمونځ وکړو. فقام وعلیه جلوس، فقام نو پاسېد، وعلیه جلوس حال دا چې د هغه باندې ناسته لازم وه، کېناستل پکارو لیکن ودرېد. فلما کان فی آخر صلاته، کله چې د مونځ آخر شه نو سجدا سجدتین وهو جالس. هماغه حدیث ته کوم چې مخکې ویل د امام بخاري رحمه الله دې ځای نه استدلال دا کول غواړي چې کومو خلکو د هغې نه استدلال کړی دی د لومبنۍ قاعدې د نه وجوب، دا درست نه دی. تشهد واجب دی. تشهد هغه دی چې کې مونږه کلمه شهادت وایو، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، تر دې پورې دا واجب دی.
د دې نه وروسته چې کوم اسکار دي په لومبنۍ قاعده کې یا په آخري قاعده کې لومبنۍ قاعده کې خو احناف نری قائل احناف مذهب خدا دی چې که یو بني آدم د عبده و رسوله نه وروستو د دریو ځله سبحان الله ویلو په مقدار باندې ایثار شو نو د ده باندې د مونځ مکروه کېږي سجده سهو پرې راځي دا پر ځان له دلیل دی اگر چې خلک یې ته کمزورې وایي خدا له مسله ده دې څیزونو کې واقعي کمزوری نه نه واقعي صحیح وي ستا دلیل به زما په نس کمزوري وي زما به ستا په نس کمزوري اجتهادي مسایلو کې په دې ځان پوه کړې په دې کې دومره ډونګي مه ورځئ بختېږئ مه په دې اختلاف دا نفرت هم پیدا کوي بیا او د نورو ائمو په نیز باندې په ده باندې سجده سهو نشته ده بلکې بعض احادیثو کې څه ذکر اذکار شته ده آخري قاعده کې یا دویم رکعت پسې که سړی 2 رکعتیز لمونځ کې کیني نو ده باندې بیا دعاګانې کولې مې یا دعاګانې به دی ښیي تاسو ته امام بخاري هم د خپل کتاب کې درته ښیي 2-3 حدیث هم رستو 2-3 بابه رستو چې کمې کمې دعاګانې هلته کولی شي او د درود ذکر به هم دی کوي د درود ذکر به هم کوي درود چې کوم دی د امام شافعي رحمه الله په نیز باندې واجب بمانه لازم ده مطلب دا دی چې که یو سړی په آخري قاعده کې درود نه وایي نو مونځ نه کېږي د امام شافعي رحمه الله د مسلک مقصد دغه دی نور ائمه دا واجب بمانه لازم نه ګڼي احناف والا واجب نه یادو لازم په معنی ځکه وایو نو خلقو په دې باندې امام شافعي راګیر کړی دی بلکې خلک ډېر تیز دی چې د امام شافعي رحمه الله په دیب کې څوک د ده نمونه نشته دی مخکې دا خبره چا نه ده کړې دی دا مطلب نه چې تر هغه سره اختلاف کوه دې حد ته ورسوه چې هغه بالکل صفر ته ورسېږه جساس په دې معامله کې ګستاخۍ شکار شي ډېر مسایل هغه لیکلي دا چې که زما چڼې لړ شي نو دی به غلي کړي نو دا زموږ طلبا او د هغې نه زده کوي استادان یې ګوري کتابونه که امام شافعي واحد هغه سړی دا مطلبي دی مجتهدینو کې مطلبي بنو عبدالمطلب سره تعلق سره دا امام شافعي رحمه الله دا وړو کې نسبت نه ده اختلاف ساتي خلک خدا سي قسم خبرې نه کوي دا کم چې دا خلک کوي چې زما د چڼې امرته علم نه لري دا مدرسو کې اورئ تاسو افهمونو باندې موږ په خوا اورېدل چا سړی کیسټ یې کې اورئ د خپل استادانو خبرې چې دی جساس په رهنمایي کې او دا په مشرۍ کې دی څه وایي امام شافعي دا غیر مناسب خبرې دي پکار دی چې سړی نوم په احترام ذکر کړي بیا د هغه د دلیل کمزوري ښکاره کړي خو دا دومره خبره چې ته کوي چې څوک یې پیشرو نشته دی فلان دا ثابتول دا غواړي چې دا قول بدعت حالانکه چې په اجتهاداتو کې بدعت نه اجتهاد یو داسې څیز دی چې که هغه سړی غلط هم وکړي نو الله هغه له اجر ورکوي نو څنګه ورته بدعت وایي چې کله د عام یو مجتهد خبره اجتهاد سره خطا کېدی شي هغه له تېدی هم شي لیکن د هغې باوجود الله هغه له اجر ورکوي نو که دغه شان خطاګانې د خلفای راشدین نو شي الله به هغې له اجر ورکوي که سزا به ورکوي دی خامخا به هغې اعتراض کوي دا جي اقربا پروری کولخ او دی دا کار کو دی دا کار کو اس کار یې نه کړی دروغ وایي خلک هغه خو پرېږده لیکن دلته کې عمومي طور تاسو ګورئ خلک د درود فضایل بیانوي که نه بیانوي او فضیلت یې شته که نشته نو که امام شافعي په دې لږ زور ور واچو نو په دې کې څه عیب دی دویم دا چې زمونږ په منځونو کې بالخصوص په تراوو کې څه کمال دی چې په کې درود نه دا به تاسو ته پته نه وي پته به نه وي تاسو ته تراویح چې دومره زر زر کوي خلک نو د هغې وجه دا ده چې دی عبده و رسوله پورې وي نو بیا سلام ګرځوي او مقتدیان وي ما سره چرې ماخره پورې ونه وي بیا ته ویل هم نه شي هغه الله د دې ثواب نه محرومه کړی ده چې د مونځ نه بار د درود وایي ثواب ډېري مونځ کې چې دننه وایي څومره وایي
او دا عوام هم دغه دی جهال دي که نه بس حمور بقور چمور یو ځای شوي دي دا هم بس حمور بقور چمور دي دا مولیان دي لکه دومره تاسو فضایل بیانوي نو په مونځ کې څه چل دی هغه هم پرېږده په فرض منځونو کې په تشو رکعتونو کې سوال نه پیدا کېږي چې ته هغې پسې څه وویلی شي ولې هغې ته کتاب کې لیکلي د 3 ځله سبحان الله په مقدار څوک خاموش ودرېد نو اومې رکعت شوی دی نو زما غونده سړی چې یوه تپوس کوي دلیل څه دی د دې دلیل څه دی نو دلیل به دا چې کتاب کې لیکلي عالم خدا خبرې نه کوي دې له دلیل پکار دی د شریعت نه چې او رکعت وشو ځکه حدیث ته راځي لا صلاة الا بفاتحة الکتاب که دغلته ته متوجه کړي بیا اوس چلي ما پرېږده زه ویم یا نه ویم امام به وایي که به نه وایي هله ویل پکار دی دا ټیک ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحیح مقدار د آخري 2 رکعتونو مسنون نه معلوم خدای خدا مطلب نه چې ته فاتحه پرېږده دا دواړه خبرې ځان له ځان یو فاتحه ویل دي امام دپاره مقتدي ته وباسه دکې باس نه کو دی راډووي نه خو امام هم نه وایي که ته امام مستثنا کې د دی نه چې بھائی امام با په آخري 2 رکعتونو کې په د سورة الفاتحه ویل نشته نو دلیل دی که د امام حنیفه قول دی نه پکې د صحابي قول دی دی کې دلیل به پکاري د هغه چا چې شریعت راوړی دی سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فقهاو دا لیکلي دی کې مسنون قرات معلوم نه دی قرات خو معلوم دی تا دی کې حدیث نه دی ویلي چې د مازدیګر او د ماسپښین په خالی رکعتونو کې به چې موږ مقدار معلوم کو لګو نو څومره اندازه وه د 13 نه وایه تر 15 آیتونو پورې اوس تا ټوله فلسفه ختمه کړې ده کس ګمبد کړی ده الله که تا دا هم ویلي چې تاسو ته به څنګه پته لګي نو هغه وایي د هغه د ګیرې په خوځېدو نو ټیک ده مسنون قرات نه معلوم خدا خو هم نه معلومه چې ته سورة الفاتحه مه وایه زموږ فوکس په دغه دی چې ته وایې چې مسنون قرات نه معلوم نو د هغې دا مطلب خو نه چې ته سورة الفاتحه پرېږده ته لا قرات الا بفاتحة الکتاب دپاره به څه محمل خو وي که نه ټیک د هغه نورو ځایونو کې ما اخله دلته کې بغیر د سورة الفاتحې نه ته رکعت څنګه کوې دلیل څه دی خو دغه دلیل نشته دی بس هسې لګیا دي دا خبرې موږ بار بار کړي چې ګوره په قرائت کې په مونځ کې ته په قرائت کې تخفیف کولی شي اختصار سره مونځ به دغه خدای نه دی وایي چې د فاتحه مه وایه قرائت کې ته تخفیف کولی شي مثلا آمین چې تا وایې نو هغې نه وروستو آیتونه اوږده مه وایه شپېته مه وایه لږ ووایه خو ووایه او چې کله تش رکعت نو سورة الفاتحه ووایه لیکن رکوع او سجده کې تخفیف نه په قومه او په جلسه کې هم تخفیف نه تراویح کو خدا ټوله صحیح بس جنډ لکه او پر کې بس ورځه پې پوه اس پته نه لګي F-16 په شان روانې او اوس خو میډیا کې ډېر عجیب و غریب ویډیوزګان هم راغلي تاسو به کتلي که نه یعنې تله الله نشي ویلی چې هغه رکعت نه پورې وتي اکبر ولې هم نه ویلي دا خندنې دی هسې مونځ پورې باب التشهد فی الاخرہ حدثنا ابو نعیم د نوم دی فضل بن دکین 218 ہجری کې وفات شوی دی هغه یې موږ ته حدیث بیان کړی دی اعمش د اعمش نوم دی سلیمان بن مهران دی مدلس دی د مدلس روایت کمزوری دی عنعنې سره خبره کوي عن شقیق بن سلم لیکن خپله په دې صحیح بخاری کې داسې روایات رستو راځي دې باب کې راځي او صحیح مسلم کې د اعمش روایات بئی لیکن ہے کہ وعن نہیں ابئی حدثنا شقیق بن سلمہ تو دیوئی نے امام بخاری دا حدیث قبول کر او اصول حدیث کے ذکر دا قیدہ دا
چې د صحیحین او معنعن روایات چې کومي هغه په تحدیث باندې محمول دا قاعده نه معلومه خلق ته چې ته نورو کتابونو کې خبر اوږي کنه دا بار پسې رو بس اجي صحیحین کې چې دا چل رہا ہے ودا د هغې قاعدې نه مستثنا دي د دې شواهد موجودي په نورو طرقو سره دا دي ته موصولا بیان شوي په دې وجه دي هغه روایت هم راواخلي دا چې اصول حدیث یې کمزوري کنه نا غریب په دې ډېر اعتراضونه کوي په صحیح حدیث په اعتراض کیږي په صحیح بخاری کې داسې دی عنعنه دا پکې نه ده هغې نه علاوه سنن اربعه کې بالفرض معاجمو کې مصنفاتو کې عنعنې ناقابل قبول نه دا شقیق بن سلمہ باسی ہجری کی وفات شعر ہے قال عبداللہ دا حدیث کتابونو کې چې مطلق عبداللہ راشي دا غینا مراد سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئے قاعدہ یاد ساته ذہن کې چې مطلق عبداللہ راغی یعنی مراد وی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغوی کننا اذا صلینا خلف النبی کله چې موږ مونځ کو رسول الله وسلم پسې قلنا السلام علی جبریل و میکائیل السلام علی فلان و فلان دا شی بن کې دا تنګول نه کوي الله کې کچ आवाज نه کوي نو موږ ویل السلام علی جبریل و میکائیل دے حدیث کے لگون دے اجمال لے رسو حدیثوں کو 835 تپوش دے حدیث کے بتاتا دا اعمش حدثنیم معلوم شی اور روایت بانے من پوش حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن الاعمش دلته عن وی کنه حدثني وی حدثني شقیق عن هغه خبره ختم شو حدثني شقیق عن عبد الله قال كنا اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه قلنا السلام على الله من عباده دا جمله دلته کې عمر وباسي موږ چې وایو تاسو بار بار چې کله تاسو یو حدیث ګورئ کنه نو داغه مضمون ټول حدیثونه مخې ته کېده دا پوهه یې نه پکې حالای دې لپاره اطراف الحدیث باندې پخوانه کتابونه موجود اطراف الحدیث باندې پخوانه کتابونه موجود خو حدیث خلک سے برکت د پاره وي پخوانه پوهه د پاره نه وي د میزی کتاب ما سره شته اطراف الحدیث اچھا څوک پیژنې نه سره څه د وینسنګ کتاب یاد ابل بسیونی زغلول کتاب داروس تو راغلی دی اور د دې په بنیاد باندې المکتبۃ الشاملہ چلیږي چا چې دا کتابونه لوستلي نه پدې سونه پويږي اطراف الحدیث اغي لیکم د دې لپاره چې د یو حدیث ټول طرق ستا مخې درش کم ځای کم اجمال له کم ځای کم تفصیل له کې بل فرض تفصیل او اجمال کې دا سه فرق راشي چې د یو راوی کمزور دی او د بل راوی څخه قدر سم مسائلی نو پته ولګي چې دا اضافه څنګه دا صحیح ده که کمزور ده کہ اضافه په یو داسې روایت کی چې هغه د نورو د ذهن کمزور دی هغه بیا منکر ګڼل شي دلته خلک وایي ما ته وختي دغه کې مې خطبه کې ابو ازمرګي راغلی نو ما ته دا ډېر ګران کار دوسه حدیث څوک وایي صحیح بخاری نه خلاصېږي ما ورته خلاصېږي نه شي تر خلاصولو ټیکا غوښتل خلاصولو ټیکا ما اخلې د پوهې ټیکا واخلې چې وایي ځان پوهه کم دي کې څه لیکلي دي یو سړی صحیح بخاری شل ځله ولوسته زموږ د حافظانو په شان چې قرآن باندې پوهېږي نه ته حفظ یې کړی مونږ هم دغلته ورته شي عبارت ویلی دا درست طریقې دي صحیح طریقه دغه ده چې کله ته د یو حدیث نه بحث کوې نو هغه ول حدیث هغې مضمون والا حدیثونه ټول مخې ته کېده نو ته په خپله پوه شې چې په کم روایت کې کمه اضافه ده اضافه کوونکې راوي څنګه دی ثقه دی که غیر ثقه دی ثقه د اسقا خلاف کوي که نه کې دا منکر چې ورته تاسو وایئ دا ټول څیزونه له هغې مخې ته راځي چې سړي سره دا مهارت وي دغه مهارت ورته نه راټوپ به کې لکه چین دخ په شان یې ته راز به وکړي نو سړی وي چې پاک ربه دی پوهېږم
کدی خبرې جواب یې وکړم پوهیږي نه په عزیز باندې فن باندې نه پوهیږي قلنا السلام علی الله من عباده السلام علی فلان وعلی فلان دې حدیث کې دا اضافه ده پای حدیث کې دا اضافه نشته کدا اضافه ته نه په دغه حدیث کې دا کم چې موږ څنګه وایو 831 کې نو بیا وتاړو پوهیږي نه لکه جواب کې دارې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ویل چې ان الله هو السلام فاذا صلى احدكم فليقل التحيات لله نو کله چې دا حدیث موږ وایو 831 قلنا السلام علی جبريل و میکال هغه سره خو دې جواب سره تعلق نشته ان الله هو السلام ته په پوهیږم نه سره هغه جمله چې راواخلي چې موږ باول سویل السلام علی الله من عباده مونږ سلام کو الله ته سلامي داغه د بندگانو طرف نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه په جواب کې فرمایل چې دا سمو الله بخبل سلام دے هغه سلامتیا ورکوونکی دې ته اختصار اجمال او تفصیل وي دا اعتراض په حدیث مو دا قران کې هم ډیر شي زمونږ مسله دا چې مونږ سمدستي عجمیان یو کنه عجمی وای ګونګی ده چې جبه نه چلی چې کم ځای عجمیت راځي او عجمنه اعتراض برازي چې عجمنه نه اعتراض بنا راځي دا د فصاحت بلاغت انداز ده قران کې هم ډېر ځایونه راځي قران مجید کې ایمانیات چې ذکر کړي نو کله به عمل صالح مخ کې ذکر کړي او کله به ایمان رسو ذکر کړي کله یو شی مخ کې گئی کله بل مخ کې گئی زموږ خلک به کیسه نقطې جوړي چې دی ولا مخ کې کړي دی ولا مخ کې کړي د دې لپاره فنی کتابونه بالخصوص بلاغت سره متعلق کتابونه چې سره وي نه پدې پوي دا تفنن فی الکلام دی دا قران کې راځي دا په حدیث کې راځي دا په ټولو خطباتو کې راځي زموږ خلک عربیت نه واقع دی بازار اعتراض کوي تراسه اعتراضونو جواب مګوي دله پګاری دی علم وکي لکه نن چې یو سړی د شیکسپیر پوئټری وایي بل فرض نه پرې پاکستان انګریزي ویلي شي هغه لا پورا مهارت پکار دی دا غیجه به کم چې داغي په ملک کې ویل شي علاوه به بدغه کتاب پوي او دا طریقه د قران مجید هم دا خو د عربی جبه مرقع ده نمونه ده او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرامین دی هغه چې فرمایي چې اعطیت جوامع الکلم دا عام غپ نه دی چې ګنې عام خبرې دي دا من جانب الله راضي دا پاغه نقطه نظر ګوره ایسے اعتراض منی خدای حدیث عربی او دلته کې کتون کې عجمی دی او د خپل ذهن ایک اور نرباسي اعتراض پیدا کې جوړ شي ودلته کې دا اجمال او تفصیل له موږ بسویل السلام علی الله من عباده ابیا ویل السلام علی جبريل و میکال السلام علی فلان و فلان فالتفت الینا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته مخ راو ګرځو نبی ویل ان الله هو السلام الله چې کوم دی هغه السلام دی خطابی رحم الله دا السلام معنی کوي ان الله هو السلام سمان الله یرید ان الله هو ذو السلام دا علام السنن دی د خطابی کتابونه ډېر د کار کتابونه مختصر صحیح بخاری شرح دا 2 جلدوں کې لیکل دا بس د مختصر د بعض احادیثو د سنن ابي داود د شرح دا 3 جلد کې ده دی وی الله چې کوم دی هو السلام یرید ان الله هو ذو السلام سلامتیا ورکون کې الله دی ته څنګه ته لګي فلا تقول السلام علی الله نامو چې السلام علی الله فإن السلام منه بدأ وإليه يعود سلامتیا حالت نه شروع کی واپس کیږي مغه ته ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم منع وکړه فیض الباری کې دارنګه فتح الباری د ابن رجب پنځم جلد کې وفسرت بالسلامه وفسرت بالبقاء والدوام لګاره ان السلامه من الافات ثابت لله دغه فهمي دا
چې سړی سلامتیا وی چاته نو هغه چاته وی چې په هغه باندې آفات راتلی شي. الله باندې آفات ناراضي ځکه السلام علی الله نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع وکړه. دې نه بل پته مو لګی دا چې کله یو سړی ستا په مخ کې څه غلط کار کوي، غلطه وظیفه کوي، په غلط لاس باندې وایي، غلط طریقې سره خوراک کوي، نو دا زموږ فریضه جوړیږي چې موږ هغه ته دا غلطي واضح کو. خو ځای ته به ګورې ها هله چې فرعون ټایپ سړي ته خبره وکړې نو به تا ته څه وایي زما مخکې پیدا شوی ما ته چل پوه مشران خو زموږ ډېر ښکلي دي که نه لکه د هغې پرورش هم دغه شان شوی مسله دقه ده. د هغې دپاره هغه انداز د سیدنا حسین خپل کې کوم چې عام مشهور دی. الله اکبر من کل خیر. فاذا صلى احدكم نو کله چې پتاس کې یو کس منځ کوي فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات. دا دې څه وایي دلته یو مشهور روایت ته خلک یې وایي تاسو درځي هغه تاسو درځي چې معراج په شپه لاړ ما خو جومات کې ونه وی قصدن همدن مې اوس مسله به جوړېږي ها ویسې راوړي نو اوس دا یوازې هغه نه وایي دا شان ورشا هم لیکلی دا حافظ زیلایی هم لیکلی لیکن دلیل د ابن الملک محدث نمخ کې دا قول جان دی کړه مرقات کې هم راغلی نقل دا حدیث دی که نه دا حدیث دی چې څه دی راوړي نو هغه ورته وویل د بیا هغې نه وروسته الله ورته وفرمایل دا حدیث چې که نه دا د حدیثو کتاب کې پکار حافظ زیلایی دا خپل د سنن ابي داود شرح کې لیکلی کتاب شته ما سره وختي ما صفه مفه هغې وکتل هغه هم څه روایت نه یې لیکلی دې ته قصې وایي دا قصې دا محض دا بل کتاب کې وراشي انشاءالله دا بلا دلیل خبرې دا مو بیانوي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ مو وایه دا اصل کې زموږ د خلکو د یو جواب دپاره پکارېږي زموږ طریقه دا چې یو شی زموږ د مذهب یا زموږ د رایې ثابتو مونږ که نه دا که دلیل هر څومره غلطي نو خیر دی دا مناظرین دا پیش کوي چې چونکې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ویلو نو الله هغه ته فرمایلو چې السلام علیک ایها النبی نو دې وجې نه موږ دا وایو دې نه حاضر ناظر ثابت یږي که نه بریلیان د دې نه ثابتول دا غواړي چې السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته نو د هغې دپاره دا قصې خلک د حق پرسته په دې د بنیاد باندې وایي چې چونکې د هغې د عقیدې بطلان به کېږي که نه نو راشه ویې وایه ټیک ده خو دې ته هم ځان تیار کړه چې من قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعده من النار تاسو ضروري ده چې موږ دې د هر چا د هر سوال جواب کوو دا زموږ فرض دی ته وایه والله علم څه خبره کاش چې علماو دا خبره زده کړې وی چې والله اعلم ما ته پته نشته ولې داسې ویلی شي موږ څه خبر یو د محدثینو کې یو محدث دلته لیکلی دي زه ښیم تا دا چې چا لیکلی چې مونږ ځکه داسې وایو چې صحابه کرامو داسې ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې صحابه کرامو ته څنګه ښودلي وو مونږ ځکه هغه شانتې وایو بیا هغې دپاره یې مثالونه هم پیش کړي دي قرآن مجید کې چې ته وایې چې یا ایها المدثر قم فانذر یا ایها المزمل دا خطاب مغه اوري دې ځای نه په حدیث اعتراض کې په قرآن وکړه بیا اول ته بس جواب کوي دلته بس جواب دی وکړو قرآن کې بس جواب که نه قرآن اوس قرآن نه دی پاتې چې زه قرآن مجید راوالم زه شروع کوم چې یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر په دې خبره کې السلام علیک ایها النبی کې څه فرق دی دلته هم خطاب دی هلته هم خطاب دی دا جواب نه دی
دیتا سے ځان مشغولول او ځان خوشحالول وي چې ما جواب وکړو. اصل جواب دغه دی چې دا مونږ په دې وجه وایو چې صحابه کرامو چې کوم دی هغې ته دا ښودلي رسول الله وسلم او صحابه کرامو نه مونږ هم دغه شانتې منقول دی. او دا دلیل د علم الغیب یا د حاضر ناظر نه دی، د هغې دلیل نه ده، ورنه قرآن سره به څه کوي. د خطاب نه دي لویه لانجه جوړه کړې ده دلته کې دا خلک او سماع موتا ولې یو شانتي شي جي خطاب شوی ده السلام علیکم ایها النبی. نو خطاب خو سیدنا عمر ګټې سره م کړو نو عالم انک حجر لا تضر ولا تنفع. هغې کې مس خلکو جواب کتلی ده چې سیدنا علي ورته جواب کې فرمایلی و چې که دې نفع او ضرر نشي ورکولی نو دا ښکلو یې اصله. دا شبلی م لیکلی دی خپل الفاروق کې، دا روایت موضوع ده. د سیدنا علي دا قول دی دا موضوع ده، دروغ وي. تحقیق چې شروع کې دا ته پته ولګېږي چې دا کم کم خلک کم کم دروغ وایي، لوی لوی خلک یې دروغ وایي. دا خبره دا کومه چې مونږ ورته اشاره وکړه دا د فیض الباری کې دویم جلد کې لیکلي 396 کې چې ثم كان هذا تحیة من النبي صلی الله علیه وسلم لربه فی لیلة المعراج. دا تحیه فرد علیه رب والسلام علیک ایها النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا حدیث دی که نه د شاه صاحب لوړه مرتبه ده، مونږ دنه لوی خلقونه نه واغسل. حافظ زیلعی د نصب الرائے مصنف، حافظ عینی د عمدة القاری مصنف، هغې دا اقوال لیکلی دي لیکن دلیل کم سړی چې دلیل پیژني نه په دې پوهېږي. دا لوی کسان دي لیکن دا قول خطا دی، په دې څه دلیل شرعي نشته. دا کیسې دي محض، سیرت کتابونو کې هم څه نشته، د حدیث کتابونو کې هم څه نشته. ابن الملک بېشک محدث دی، هغه دا کوم ځای لیکلی دی، هغه نه به دلیل تپوسل پکاري. مرقات د هغه نه اخیستله. او دا افسوس خبره اوس دا ده چې محدث گوندلوی رحمه الله هم دا لیکلی دی بغیر د رد نه د مرقات په حواله لیکلی. یعنې مرقات حواله یې پرې ورکړی، په دې هغه هم پوهېږي چې مرقات په دې باب کې څه اوریجنل سورس نه دی، دې ته خطاګانې وایي. د هوښیار سړي کار دی چې د علماو د خطا نه ځان وساتي. بدرت به نه وایي، د بدرت ملګري نه یو، خو دا قول خطا دی. خطا قول نه به ځان ساتو، په دې شرعي دلیل نشته. نو سی ورته وښودل چې ته به څه وایې، نو ته ووایه چې التحیات لله. د دې معنا التحیات دا تحیتو جمع دی، جمع تحیه. او تحیه چې کوم دی دا ملک ملک ته وایي، او دا بقا او دوام ته وایي. ابن رجب لیکي وفصلت بالبقاء والدوام، دا بقا او دوام مراد دی. التحیات لله دا د قول دی کړی دی، بس خو دې کې ښه قول چې کوم دی هغه د امام خطابي دی. اما تفسیر التحیات فإنها کلمات مخصوصة كانت العرب تحیی بها الملوک والرؤساء منهم. تحیات هغه کلمات دي چې هغه د خلقو د خپلو رئیسانو مشرانو دپاره ویل. بادشاه ته به ویل ابیت الله نه، کله به ورته ویل نعم صباحا، وکقول العجم لملوکهم 10,000 سال، 10,000 کال دی الله جون درګي. داسې دعا مه کوئ، ښه دا لغو دعا ده، دا لغویات وغیره دي. اے عش الف سنه فی نحو ذلك من عادات فی تحیة الملوک وهذه الفاظ ونحوها مما يتحيى به الناس فيما بينهم لا يصلح شيء منها للصلاة لله تعالى. چونکہ دا الفاظ اللہ دا پارا مناسب ندی، نو پدے وجہ باندے دے پر خودل ضروری ہو. التحیات للہ یو خدا کا مفہوم شو، ایو آغا مفہوم دے کم زمدہ محدثین لگی
هغه دا دی چې التحیات دا زموږ د استادانو ترجیح هم دې طرف ته را چې التحیات ټولو عباداتو ته وایي، ټولو تعظیماتو ته وایي. التحیات لله ټول تعظیمات یوازې د الله دپاره، هر هغه څیز چې کې عظمت دی هغې نسبت الله ته پکار دی. والصلوات والطیبات، صلوات بدنی عباداتو ته وایي، الطیبات مالی عباداتو ته وایي. والصلوات ټول بدنی عبادات، والطیبات او ټول مالی عبادات د الله دپاره دی. دا جامع معنی دي، نور معنی هم ډېر شي کېدای شي. السلام علیکہ ایها النبی، سلامتیانی پتا باندې اے نبی. عبداللہ بن مسعود حدیث برستو راځي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند دی نو موږ به ویل السلام علیکہ ایها النبی، او چې کله هغه وفات شو نو بیا موږ ویل السلام علی النبی وعلی عباد الله الصالحین. دا بخاری کې رسول راځي حدیث. او دا جواب کافی دی چې صحابه کرامو اغي رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضر ناظر نو غنل. دا سے دا عجمی ذہن پیداوار دے. ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور دا اللہ پا نیکانو بندگانو باندے الصالحین چاگا نیکانی. ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ علیہ کی الاشہر فی تفسیر الصالح، صالح سمانا دا ډېر بهترین عبارت دی، مختصر عبارت دی. انه القائم بما یجب علیه من حقوق الله و حقوق عباده. صالح هغه کس ته وایي چې د باندې د الله کوم حقونه لازمي او د بندگانو کوم حقونه لازمي د هغه پوره کوي. صالح دې ته نه وایي چې تش مونځ کوي او پلار له څه نه ورکوي، او دې ته هم نه وایي چې تش زکات ورکوي او مور ټکوي. صالح ته که بدعمله دی، یا د الله په لار کې وځي او ښځه غریبه ځوان یې دغه شانې ناستې په کلونو باندې، دا صالح نه دی. یعنې حقوق به دواړه ادایګي ضروري. موږ سره د سکولونو کالجونو کې به داسې کسان وو که چوټي به بل ځای نه میلاوې ده، خو چې کله به هغې ولیکله څلورو میاشتو چوټي به میلاو شو. نو څلور میاشتې کې به لړل، بس ټول عمر دایي کار دا و، بغیر د ضرورت نه به دې پسې ګرځېدل. خیر دی که طلبا وخت خراب شي. یعنې ساینس مضامین به یې اخیستي وو سټوډنټ سره، نو چې کله په لسم کې ته د ساینس په مضمون کې آخري څلور میاشتې طالب علم د استاد دا خو هغې بس چل گئ. د دې څوک نه دي منکر چې د الله لار ګندې غلطه لار ده، خو ستا نه به صالحه لاغې جوړېږي چې د الله د حق سره سره تر مخلوق د حق ادایي هم وکړي. دا مسله د اهل حق کې ډېره ده. ته ځان ته چې څه وایي که نه توحید والا، دي نه د پلار حق پېژني نه د مور پېژني نه د ګاونډي پېژني نه د استاد پېژني، صرف خپل ځان پېژني بس. دا کمی لرې کړې ده ځان نه. پکار دا دی چې توحید وپېژندلی شي چې انسان کې هر نیک عمل دننه راغلي. ابن حجر اسقلانی لیکي انه القائم بما یجب علیه من حقوق الله و حقوق عباده وتتفاوت درجاته. ته دې درجات بیا متفاوتي د یو بل نه جدا جدا دي. دا وختي چې کوم مفهوم ما بیان کړو التحیات لله، دا شاه صاحب لیکل دی، او عین ممکن دا چې شاه صاحب دا تعویل د مولانا حسین علی نه اغوستی. مولانا حسین علی د خلکو لګي یا نه لګي ځان له مسله ده، خو هغه ډېر د قرآن فهم کې ډېر تکړه سړی و. او د هغې وجه دا وه چې هغه د ګنګوي رحمه الله شاګرد د نیخ په نیخ د شاه صاحب هغه سره دومره محبت و چې مولانا احمد رضا بجنوري در هغه زوم دی او خوری هم دی، هغه لیکلي دي خپل انوار الواري مقدمه وګورئ بیا چې کله زه فارغ شوم نو ما قرآن لوستلو خیال ښکاره کو نو شاه صاحب زه میاں والی در ولېږلم. مولانا حسین لوڼو کې سړی نه دی، اختلاف خو ځان له مسله خو هر چا سره پیدا کېدی شي، خو قرآن فهمۍ لپاره دا ډېر مشهور مرکز و. او نن چې کوم خلک قرآن بیانوي که نه کې اکثریت وګوره دغه سړي شاګردان وایي، اکثریت کم کوز به د نور وي،
هغه نور چې وړې ښه مفسرین دي ښه خو نکتې بیانوي لیکن قرآن فهمي ونی یو د قرآن د مسلې استنباط دی هغه ټول خلک کوي لیکن قرآن فهمي د آیت دې پسې ولده د دې صورت خلاصه سره د مطالب سری کم داسې مسائل دي چې ابل ځای نشته یوازې دې صورت کې دي دا معامله صرف د سره ملاوي دا ډېر لوی سره او عین ممکن ده بعضې آرا داسې دي چې هغه د هغې یو شانتي دي تاسو که بالفرض دو مولانا محمد یوسف بن نور رحمه الله یتیمۃ البیان وګورئ نو په یتیمۃ البیان کې هغه چې د نسخ په باره کې کومه نظریه پیش کړې ده د شانور شاه کشمیری هغه نظریه ده کومه چې بالکل لفظ و لفظ د مولانا سیلی رحمه الله هغه هم قرآن کې منسوخ آیت نه ګڼي او دی هم نه ګڼي څه نه څه تاویل د هغې داسې کیدی شي چې قرآن په هغې باندې د نسخ نه وځي دا خبرې دې لپاره کوو چې د خلکو خیال نه چې ګنې مولانا سیلی په دې باب کې منفرد دی یوازې دی شذوذ یې اختیار کړی دی شذوذ یې نه دی اختیار کړی کوم اصول سره چې متقدمینو یا حافظ سیوطي یا شاه ولی الله منسوخ آیاتونه په یو بل تعویل د نسخ نه وباسلی دي هغه تعویل مولانا حسین هم کړی دی البته شاه صاحب د هغې مثالونه نه دي پیش کړی شاه صاحب کتابونه ما ټول لوستي دي الحمدلله علی ذلک الف نه تر یې پورې هغه منسوخ آیتونو نه بحث نه دی کړی صرف دی ویلی دی چې زه دا نه تسلیموم چې موجوده قرآن کې داسې آیت موجود وي چې هغه بالکلي منسوخ وي په څه نه څه تعویل باندې هغه د نسخ نه وتی شي او مولانا حسین د هغې مثالونه هم ورکړي دي نو مولانا حسین علي دومره اړوکې سړی نه دی کوم چې خلکو ګڼلی دی البته د بعضې خلقو ریویو سره خلکو هغه اړوکې او ځان له مسله ده نزهة الخواطر کې چې د هغه کومه ترجمه لیکلې ده الیدو سره تعلق لري هغه اولو اجر ده نزهة الخواطر وم جلد یا اتم جلدو غالبا نو ممکن دا چې دا عبارت نه ماته داسې ښکاري چې دا عبارت اصل کې د هغه دی مبار کې دی لیکي چې التحیة فی اللغة بمعنی دعاء الحیات په لغت کې ډکشنری کې تحیه څه ته وایي چاته د ژوند دعا ورکول لګیا دی والمراد بها الآن العبادات القولیه ومن الصلوات العبادات الفعلیه ومن الطیبات العبادات المالیه دا ډېر جامع عبارت ده تحیات نه څه مراد دی عبادات قولی لکه ذکر اذکار چې مونږ کوو او صلوات نس مراد دے العبادات الفعلیہ اور طیبات نس مراد دے العبادات المالیہ دا ډېر جامع معنی ده دا صفحه دا 396 او جلد 2 دا کې حدیث دلان دی نو موږ ته دا ویلی شو چې تاسو دا وایئ السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین صالح خدو پیژنده کنه یعنی چې یو انسان کې د بندگانو او د الله د حقوقو خیال ساتي هغه ولې صالح دی ابن حجر اسقلانی وی د صالحین دا معنی چې وکړي کنه او دغه شان صالحین دا دعا بالا غي شاملېږي دا نه چې ته د پلار حق نه ادا کوې د مور نه ادا کوې د ښځې نه ادا کوې د بچي نه ادا کوې بس صرف د الله حق دی پیژندل عبادتونه د انسان ذاتی معامله ده اصل په انسان کې دا ده چې د رویه نورو خلقو سره څنګه ده زمونږ کار دی چې مونږ وایو په عبادت یوازې کار کوي بس موږ کا نور تیار سکے کنزل دی وکړل بد رد دی سود دی وکړ یو څه ورس فإنکم اذا قلتموها کله چې تاسو دا ووایئ اصابت کل عبد صالح فی السماء والارض نو دا به هر صالح بنده ته رسیږي خوا که آسمان کې خوا که ځمکه کې آسمان کې څوک دي صالحین ملائک دي آسمانو کې انبیاء هم دي اوس کم مړي چې دي دا ټول آسمانو کې دي وجود به ځمکه کې بې شک لیکن ارواح چې کوم دي دا به رہی
د روح او د جسې منځ کې تعلق یې پای موږ نه پوهېږو ځکه قرآن لاکن لا تشعرون وایي دی که نور چینجي ملټه دی په قبر کې حیات شته دی روح بره دی او جسه دلته کې ده نور پې موږ نه پوهېږو که ته له هر مثال ورکړې ابن قیم پنځه شپږ مثاله پیش کړي لکه د انور او د ځمکې منځ کې یو تعلق دی نور کم ځای کې دی او تپش یې کم ځای کې رسي د عاشق او د معشوق منځ کې د حبیب او د محب منځ کې یو تعلق نیلوي صاحب دا یو بیا کټ کړی چې دا هم غلط دی دا هم غلط دی دا هم غلط دی دا تفصیلاتو کې مه ځئ بس اجمالی ایمان دا وساتئ چې د روح او د جسې په منځ کې څه تعلق شته دی هغې تعلق ته حیات وي او پای موږ نه پوهېږو په دا اجمالی خبره ده دا خبره عوامو منځ ته مه بوځئ دا کوم چې خلک بیانوي زمونږ یا کتابونه به لیکي دا درست نه کوي مشر شیخ دی الله وبخي اب ویل دا مثلا قوامو ته بہت لګه نه شی به ډېر روان کوي دا هغه چا ونه منله هغه په دې کتاب لیکلی او هغه عربي کې لیکلی دې دپاره چې عوامو ته دا مسله ونه رسي دلته کې هر سړی د خپلو عوامو نه دا د اخیستو کوشش کوي که نه بس شیطان ډېر لاس وواله اوس ته که ته لګیا څه وایې وایې خو حقیقت دغه دی د دې مسایلو بیان ضرورت نشته دا پرېږده یو طرف ته که اصابت دا ورسیږي كل عبد صالح لله صالح في السماء والارض اشهد ان لا اله الا الله اشهد وی ها دا ټول یو ځای نه ناس په موږ کې موږ گزار چې په موږ کې ناس دي نو نشهدو نه دی ویل بګا ها دا ادب زده کې کار نشهدو مو وایي درته ځکه یو سړی د بل د شهادت تعلق زړه سره زه ستا په زړه ګواهي نشم کولی ته زما په زړه ګواهي نشي کولی رسول الله وسلم د صحابه کرامو په زړونو ګواهي نه ده کړې هغه همیش اشهدو ویلي نو دې وجې نه اشهد ان لا اله الا الله خطبه کې مشهدو وایي دا نشهدو ګردان پرېږدی د شهادت تعلق د زړه ګواهۍ سره دی څوک خبر دی چې زما اړه کې دننه څه دي د دې نه زما رب خبر دی او وروسته دې زه خبر یم تاسو کې مر یو کس دغه دی دا ډېر شي لکه نتوکل علیه پکې وایي که نه توکل هم د زړه عمل دی ما ته څه پته ده یا تا ته څه پته زه په الله توکل کوم که نه کوم دا ډېر فضول کلمې دي خلک یې وایي بس د مخکې نه لګیا دي بس حمد او استعانت دا خو ښکاري دا ځکه مونږ جمع سره وایو مونځ کوي سړی الله نه دعاګانې کوي دا یو بل ته ښکاري لیکن دلی اعمال چې کوم دی چاته نه ښکاري په دې وجه د رسول الله وسلم په مسنون خطبه کې نشهدو او نتوکلو نشته دی دا یې وجه دا چې دا دلی اعمال دي واشهد ان محمدا عبده ورسوله دې کې د هغه عبدیت مخکې کړی دی او رسالت یې رستو کړی دی ولې اول به دا عقیده ساتل پکار چې هغه د الله بنده و د الله بچی نه و زوی نه و ولد نه و